خوراک سنت طریقه دا څنګه ده؟ خوراک ته په سنت طریقه باندې څنګه کینی؟ یو خو چې کله خوراک شروع کې د هغې نه سنت طریقه داره چې ته مخکې لاچ او لاس ووینځه. بیا چې کله ته خوراک کې نو د بسم الله ووایه او د خپلې مخې نه خوراک کوه. خو بهرحال خوراک ته به کینې څنګه؟ کیناستل څنګه پکار دي؟ د خلکو دا خېټې ولې غټېږي؟ وجه څه ده؟ نو ګوره موږ په سنت طریقه باندې خوراک نه کوو، زموږ خېټې دا ځکه غټېږي. د خلکو دې خېټو ته وګوره چاټۍ دي جوړې شوي. دا ولې؟ ځکه چې دیو خوراک په سنت طریقه باندې نه کوي. خوراک سنت طریقه څنګه به کینې؟ اصل طریقه خو دا ده چې ته التحیات په شکل باندې کینې. لکه مثلا داسې په سنت طریقه باندې کینې خوراک کې التحیات په شکل باندې، نو اصل طریقه دا ده. دویمه که داسې انسان نشي کیناستی نو بیا به انسان داسې چې یو وخت په جګه ودرې او په بله باندې کینی، دا خوراک طریقه ده چې داسې به کینې. ځکه چې انسان دا خېټې دا یو طرف ته تا زنګون ولګاو، دې طرف ته ستا خوراک بیا کم ځي. خوراک چې ته کې خېټې د یو حصې ته به ځي، چې یوه حصه دې مړه شي ته به موړ شي. او چې کله تا تکیه وهلې یا دې پرلت وهلې او داسې ته ناڅي، نو انسان خېټه کولاوي، دغه شان دې کولاو پرته نو دا قدرتي کار چې ته څومره خوراک دې خېټې ته وراړتې نو دا هغو نه کولاویږي، میده هغو نه کولاویږي، هغو نه زی خوراک ته ورکوي. دې وجې نه د انسانانو دا خېټې څومره غټې شي. دا موږ په سنت طریقه باندې خوراک نه کوو. بل دا بې ادبي ده د خوراک هم، چې ته خوراک ته ډډه ووهې. حدیث کې دې نه من راغلی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام قال النبي صلی الله علیه وسلم لا اکل متکئا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به داسې خوراک نه کوو چې ډډه به یې وهلې و خوراک پې کوو. د ډډې وهلو نه پته لګي چې ته به پرلت پم خوراک ته نه وې. سنت طریقه داره چې ته به یو وخت یا په تحیات باندې کېنه، غوره طریقه دقه ده. یا که په تحیات نشي کېناستی نو یو وخت په زنګون جګ ودروه، په یو باندې کېنه خوراک کوه. په دې سبب ستا خېټه هم نه غټېږي، په دې سبب ستا میده هم نه خرابېږي، خوراک په دې هم برابري.